السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالجلال یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې یاره د 12 وولټ سپلای به کوایل وایډینګ صحیح فارموله راته راوښایي چې یاره موږ د دې وایډینګ فارموله په څه طریقې سره وکړو او د دې چې کوم د سرکټ طریقه ده د کنیکشن طریقه ده دغه راته راوښایه. په دې باندې دې نه مخکې ما ویډیوګانې کړي 3-4 ویډیوګانې زموږ سره په یوټیوب باندې موجود دي. خو هغه وایي چې یاره په دې باندې زه صحیح نیم پوه شوی ما له بله ویډیو جوړه کړه. نو بالکل ستاسو لپاره خصوصي دا ویډیو ده. دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره با باندې مثلا فارمه ده. د دې سایز تاسو کتلی شئ دې نه زه اوس یو 12 وولټ لپاره سپلای جوړوم. تاسو کتلی شئ 1.5 انچه د لمبایي ده او 1.5 انچه د چوړایي ده. لکه 1.5 انچه د چې کوم دی دا کور سایز دی. ټیک شوله کور سایز د دې 1.5 انچه دی. بل په دې کې اکثر اوس تیار کویلونه راځي د سیلور راځي خو سیلور چې کوم دی هغه ناکام دی. لکه ولټیج مثلا معمولي سیوا شي بیا را سره خرابېږي. د دې اوریجنل د کاپر وایر ګیج فارمولې تاسو ته ښیم. د تاسو کتلی شئ دا زموږ سره 25 نمبر تار دی. 25 نمبر تار په دې کې تقریبا 240 ګرام به په دې کې 25 نمبر تار راځي. لاندې چې کومې چکرې دي چکرې به دې له څه ورکوئ تاسو کتلی شئ. تاسو له ما د دې کلکولیشن چې کوم دی هغه باندې تاسو ما مخکې پوه کړلی شئ. اوس صرف شارټ کټ د دې لپاره کلکولیشن کومه په دې باندې مخکې ما ویډیو کړله کلکولیشن باندې تفصیلي هغه به وګورئ. که بیا پې تاسو په دې باندې پوه نه شوئ هغه ویډیو لاړ شئ هغه وګورئ. صحیح شوله. د دې تاسو سایز کتلی شئ 1.5 انچه دی چې کوم سایز دی تاسو کتلی شئ 1.5 ضرب 1.5. ټیک شوه. مثلا دې زموږ سره 2.25 اوس په راوالي 8 تقسیمي 2.25 زموږ سره د یو کرنټ چې کوم حساب دی نو تقریبا یو اولټ چې دی هغه 3.55 چکرې ولکه 3.55 دغه چکرې غواړي. ټیک شوله. دلته به اوس راشئ ضرب پسې ووهئ. مثلا تاسو چې موږ 200 ولټیج دپاره جوړو لکه عام خو 220 ولټیج دپاره برابر راځي. صحیح شوله. خو لکه زیات داسې چې یاره به ځایو ځایونو کې ولټیج سیوایي نو که ته اوس دلته مثلا موږ دې له ولټیج لکه اوس 240 نه دا فارموله جوړه کړو یا 230 نه جوړه کړو نو بیا په 200 کې ولټیج د ډي سي کرنټ چې کوم دی دا لږ کم ورکوي. نو که تاسو فکس 220 بجلی دپاره جوړوئ نو په هغه باندې برابر راځي. مثلا اوس بیا زه 230 دپاره فارموله والم خیر که تاسو بیا 100 په کار نو تاسو پسې دلته بیا ولټ ورکوئ. مثلا زه کومه 230 ولټیج. صحیح شوله. 230 زموږ سره ټوټل لاله 817 چکرې به تاسو دې له ورکوئ. 817 چکرې به دې تاسو 817 چکرې چې کوم دي دا به تاسو دې له اے سی د دې نه ورکوئ. ټیک شوله. بیا که تاسو په دې کې یو لوپ راوباسئ چې یاره زموږ سره یو لوپ راوځي چې په لوپ باندې موږ بیا لکه مثلا که په 230 باندې سلوي چې بیا بل لاکو نو بیا به داسې شی وکړئ. دغه طریقه ده سمپل طریقه ده 3.55 دغه به ووهئ ضرب 200 په 711 کې به یو لوپ وواسئ او یو به دغه 817 کې کټ کړئ. صحیح شوله. دا زموږ سره د دې چې کوم د اے سی چې کوم چکرې د هغه حساب دی. ټیک شو. بیا زموږ سره 12 وولټ چې کوم دی اوس مثلا دا زه 12 وولټ سپلای جوړوم نو اکثر زیات خلک داسې کوي چې فکس 12 وولټ لپاره د فارموله راوباسي نو تاسو به د 13-14 وولټ لپاره راوباسئ نو دلته به زموږ سره دا وولټ چې دی دا سیوا شي او دا وولټ چې دی به دې بدون اثر نه پرې باسي. صحیح شوله. تاسو به راشئ 3.55 ضرب مثلا 14 وولټ لپاره زه دا اوس جوړوم. صحیح شوله. 14 یا 13 دپاره جوړوم. صحیح شوله. د 12 فکس 12 نه به نه راوباسئ 13 به ورکوئ. صحیح شوه. ضرب 13 زموږ سره راغلی 46 جمع 46 چکرې به تاسو دې له ورکوئ. ښه 46 جمع 46 چکرې به تاسو د 12 وولټ لپاره ورکوئ. دا زموږ سره دی 17 نمبر SWG وایر ګیج دی. صحیح شوله. 17 نمبر SWG وایر ګیج او 25 نمبر SWG وایر ګیج کاپر وایر ګیج دی. صحیح شوله. که بیا چېرته تاسو په سیلور کې لګوئ نو بیا 16 نمبر او دلته به دا 24 نمبر لګوئ. صحیح شوه. نو راځئ دا چې کله زموږ سره دا کوایل په ماشین باندې راتاو دغه سمپل فارموله ده. د هغې نه وروسته بیا ته بیا د سرکټ د ایډجسټ او د کنیکشن طریقه درښیم.
دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره کوایل چې کوم دی هغه کمپلیټ شو دی له موږه 47 جمع 47 چکرې ورتلي د 17 نمبر SWG وایر ګیج نه او په دې کې زموږ سره دا تار چې کوم راغلی نو دا تقریبا 240 ګرام تار په دې کې زموږ سره 25 نمبر SWG وایر ګیج راغلی دی. اوس ګورو چې ټوټل وزن زموږ سره څومره جوړیږي نو موږ ته به د 17 نمبر تار پته ولګي چې څومره راغلی. ټیک شو تاسو کتلی شئ دا زموږ سره ټوټل تقریبا 610 ګرام 610 ګرام تقریبا 30-40 ګرام چې دا فرمي په دې کې نو 610 ګرام د دې نه به تاسو 40 ګرام منفي کوئ نو تاسو ته به اوس پته ولګي 240 به ترې د دې نري تار کټ کوئ او 40 ګرام به ترې دا نور کټ کوئ نو تاسو ته به پته ولګي چې څومره ګرام راځي. دا زموږ سره کمپلیټ شو. بله خبره دا ده که چېرته دا تاسو په سیلور کې جوړوئ مثلا زموږ سره دلته ټوټل 600 ګرام تار راغلی نو دا به تاسو په 3 باندې تقسیم کوئ چې په 3 تاسو تقسیم کو څومره تار ترې راغلی نو دومره به په دې کې بیا سیلور راځي. لکه تقریبا چې 900 ګرام تنبه په یو چیز کې لګېدلي دا به په 3 تقسیموئ یا 600 ګرام پکې تنبه لګېدلي نو دا به تاسو په 3 تقسیموئ چې څومره ترې راغلی نو په دې کې به بیا هغه دومره سیلور راځي. صحیح شوله لکه 2 ګونه سیوا چې کوم دی دا به دې کې تنبه راځي. ټیک شوله دا زموږ سره کمپلیټ شو. بله خبره دا ده چې تاسو کله مثلا اوس دې کې ما د 200 دغه د 817 چکرې ټوټل ورتللی دي لکه نه نو که چېرته ستاسو سره ولټیج کم وي که چېرته ستاسو سره ولټیج کم وي تاسو د فارمولا د 200 نه جوړوئ د 180 نه جوړوئ نو چې څومره تاسو فارمولا د کم او دغه نه جوړوئ نو دومره به ستاسو سره چکرې چې کوم دي هغه به کمیږي تار به په دې کې بیا کم راځي. صحیح ده دا کم د AC تار چې دی دا به کم راځي نور دا بار تار چې کوم دی دا بالکل په خپل لیول باندې صحیح راځي. نو دا زه پیټ کوم بیا د دې د پیټ کولو خو سمپل اسانه طریقه ده په دې کې چې کوم پترې پیټ کېږي نور به تاسو بیا وروسته د دې د کنیکشن طریقه درښیم ځکه چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي نو بیا دلته نیټ لږه مسله ده ویډیوګانې چې کوم دي هغه اپلوډینګ کې ډېر غټ ټایم اخلي نو راځئ زما سره دا ویډیو د اخره پورې ضرور وګورئ. فاینلی دا زموږ سره کمپلیټ شو. تاسو کتلی شئ دا سپلای زموږ سره مکمل کمپلیټ شوله. اوس د دې د کنیکشن طریقه ته درښیم چې دې کنیکشن به موږ څه کوو. ګوره تاسو کتلی شئ دا زموږ سره د دې چې کوم 12 وولټ کنیکشن دی دا زموږ سره تاسو کتلی شئ دا زموږ سره 47 جمع 47 چکرې دي. صحیح شو لکه 47 چکرې بعد 47 ګورئ دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره په دې کې موږ ډایوډ فټ کړی دی. د دې ډایوډ چې کوم دې سیټ ته د 3 ډایوډ لګېدلي دي د دې د اخپې به دغه 3 واڼه یو شانته کې راولئ. دا زموږ سره ګرم سایډ دی لکه د ډایوډ دا سیټ چې دا ګرم پوینټ دی. ټیک شوه دې خوا چې کوم دی دا هم ګرم پوینټ دی. دلته په دې کې موږ یو ماینس چې کوم دغه دی هغه هم جوړ کړی دی نه موږ د بیټرۍ دپاره یخ تار ورکړی دی ماینس. ټیک شوه د دې نه چې کوم اخوا پلس تار وتلی دی نو هغه پلس چې کوم کرنټ ورکوي هغه دلته د کامن کنیکشن ته راوځي د دې نه موږ کامن ورکړی دی بیټرۍ ته. صحیح شوله کامن کنیکشن نه موږ بیټرۍ له پلس کنیکشن ورکړی دی. بیا دلته زموږ سره سرکټ چې کوم لګېدلی دا سرکټ په 12 وولټ کرنټ باندې سټارټ کېږي. تاسو کتلی شئ سرکټ باندې لیکلی بیټرۍ پلس ماینس دلته د بیټرۍ پلس ماینس چې کوم زموږ سره راسره تاسو کتلی شئ دا به له موږ د پلس نه ورکړی دی دا به له موږ د ماینس نه ورکړی. که چېرته تاسو دې له پلس ماینس کرنټ ورنه کړئ نو دا سرکټ چې دا کار نه کوي بیا. ټیک شو بیا به راشو دلته AC کنیکشن ته نو دا AC کنیکشن چې کوم دی ګوره دا زموږ سره 2 تارونه د دې چې کوم دي هغه راغلي دي. تاسو کتلی شئ دا دلته یو بټن ته لګېدلی د بټن نه بیت یو تار موږ وولټ میټر دپاره ورکړی دی د وولټ میټر دپاره یو کرنټ موږ ورکړی دی یو تار. صحیح شوله بیا د دې وولټ میټر نه چې کوم تار راغلی دی لکه دا تار د دې وولټ میټر په ځای یو دی خوا موږ راایستلی که نه دا به موږ د کویل سره ټچ کوو خو دې نه به اول موږ سرکټ له ورکوو سرکټ نه وروسته به بیا موږ د کویل کرنټ ورکوو. بل زموږ سره د کویل دا 3 لوپه دي. تاسو کتلی شئ دا زموږ سره پیلنی لوپ دی کوم دی چې موږ د اولنی سټارټینګ اخیستی صحیح شوله دا کامن پیلنی لوپ دی. بیا زموږ سره دا موږ سپیډ ډاګه کړی که چېرته ستاسو سره د سپلای چې کوم د هغه چارجینګ کم وباسي نو بیا لکه مثلا اوس دا زموږ سره د بجلۍ یو تار دی کنه یو بجلۍ مثال طور یو تار ما په دې پسې ډایرکټ ولګاو. صحیح شوله یو خو الریډي د لاولي تار له ډایرکټ کرنټ راځي. صحیح شوه چې ډایرکټ کرنټ دلته رالی نو بیا زموږ سره اوس مثلا د دې سرکټ نه چې کوم کرنټ وځي لکه دا تار به موږ دا تار زموږ سره ډایرکټ شو. صحیح شوه یو د ډایرکټ دا شو یو دا شو که نه مثال طور چې دا ډایرکټ شو. اوس مثلا زه اوس ګورم دا تار چې دا به تاسو نه چیړئ بس دا لولی تار تاسو کوم ولګاو. اوس مثلا دا ګوره زه ډایرکټ په دې تار پسې لګوم چې دې زموږ دغه نه وي که نه ګورئ د بار نه چې کوم تار راغلی دی د بار نه چې زموږ سره کوم یو تار راغلی یو کرنټ موږ وولټ میټر دپاره ورکو او یو به موږ د کویل چې کوم لاولی تار دی دا به ستاسو ټچ کوي. د تاسو کتلی شئ ګورئ
دا زمونږ سره د بار نه چې کوم کرنټ راغلی دی دلته موږ د کویل لاولي تار له ورکو او بس هلته صرف وولټ میټر دپاره کرنټ ورکو. صحیح شوله. دا زمونږ سره کمپلیټ شو. په دې کې به بیا چیړ چاړ نه کوئ. صحیح شوله. اوس زمونږ سره د بار نه چې کوم آوټ انپوټ کرنټ راغلی دی یو لاور راغلی بټن ته او د بټن نه اوس دلته رالی. اوس به داسې شی وکئ چې تاسو به دا زمونږ سره سرکټ دی. صحیح شوه. نو په دې سرکټ کې دلته لیکلی دی یو ته لیکلی کامن بل ته لیکلی ان او بل ته ان سی لیکلی. صحیح شوه. نو تاسو به راشئ په دې کامن پسې به دا د بجلۍ چې کوم کرنټ دی دا به پسې ولګوئ. صحیح شوله. په دې کامن پسې به دا قطار ولګوئ. په دې کامن پسې به دا تار ښه برابر ټانکه کوي. بیا به راشئ زمونږ سره دا دوه کنیکشنې پاتې شوې. دا دوه کنیکشنې پاتې شوې. نه ګورئ دا چې دی دا خیرنی کنیکشن دی او دا پکې سپیډ دی. که مثلا اوس تاسو سره سپلای ده او هغه چارجنګ کم وباسي جو په دې پسې ولګوئ. که ستاسو بجلي تیزه وي او که په دې باندې چارجنګ برابر وي نو په دې پسې ولګوئ. خو کوشش کوئ چې ستاسو سره چې کوم دی ډېر زیات تیز هم نه کوي ځکه چې بیا سوځي دا سپلای چې د هغه خرابېدو چانسز یې ډېر سیوا وي. صحیح ده. نو اوس د فلحال لازم دا چې کوم زموږ سره عام 230 وولټیج دپاره چې کوم لوپ دی هغه به زه راواخلم او دلته به زه په دې پسې ولګوم. دا کوم چې ان سی ورته لیکلی ان سی مطلب آن حالات کې چې کوم دی. صحیح شوله. د ریلې چې کوم ده په آن حالات کې ده. دا به زه راشم صحیح شو. دا مو لګېدو بل په دې ان سی پسې به ولګوئ. نه ګورئ یو په کامن پسې ما ولګوئ په ان سی پسې. د ان او ته چې دی ان او ته به یې نه لګوئ. صحیح شوله. دا به زه اوس ټانکه کړم ښه برابر. په دې باندې بیا تاسو دا چیک کړئ چې ستاسو سره کرنټ چې کوم دی هغه د سپلای کم و بیا دا تاسو دغه یو لوپ کې ایکسټرا دی نو دا به راکولاو کړئ. دا د کویل چې کوم دا تار دی دا به ترې رادرې کړئ او دلته به پسې دا ولګوئ. صحیح شوله. اوس فلحال دا ګوره زموږ سره د سرکټ چې کوم کنیکشن وشو بالکل تیار شو. صحیح ده. یو ځلې بیا تاسو ته ښیم ګوره زموږ سره 12 وولټ چې کوم کنیکشن دی تاسو کتلی شئ. بالکل سمپل اسانه طریقه را دا راغلی ده. ډایوډ یو ته موږ لګولی دي 3 جمع 3 ډایوډ یو ته موږ لګولی دي. نه موږ یخ تار اخیستی. دا چې کوم سپین سیډونه چې کوم دي دا موږ داسې بار بار سیټ راوستي دلته موږ د دې نه ګرم اخیستی. که چېرته تاسو دا دواړه مثلا دا سپین او سپین سیډونه یو ځل راولئ نو بیا به تاسو دې نه ګرم واخلئ او د دې نه به تاسو یخ تار اخلئ. صحیح شوله. دغه هېڅ فرق نه کوي. ټیک شوه. بیا د زموږ سره یو ډایرکټ تار راغلی کویل ته ډایرکټ لګېدلی وولټ میټر نه هم ترې کرنټ ورکړلی بل راغلی بټن ته لګېدلی د بټن نه هم ډایرکټ سرکټ له ورکړو او د سرکټ نه به اوس دلته موږ کویل ته چې کوم دی هغه کرنټ ځي. که چېرته ستاسو سره بیټري فول شي نو بس دا اټومیټک وکړي دلته کویل ته چې دا یو تار کم دی دا کټ کړي. صحیح شوله. نو دا زه اوس چې کومه دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره 100 تقریبا 100 امپیر چې بیټري ده د دې پلس ماینس چې کوم دی هغه موږ لګولي. تاسو کتلی شئ دا زموږ سره په 210 تقریبا 210 وولټیج دی. تاسو دلته کتلی شئ 210 220 وولټیج دی. د دې فارمولې چې کوم د موږ د 230 وولټیج نه کړې وه. که چېرته بیا تاسو چې زموږ سره دا چارجنګ سیوا پکار دی نو بیا به تاسو دا لوپ دغه برادر کړئ دا لوپ ورته ولګوئ. صحیح شوله. دا زموږ سره اوس چې کومه بیټري ده نو بالکل دا پول شه چې کله هم بیټري پول کېږي د هغه امپیر بیا کم اخلي که نه. دا بیټري زموږ سره اوس یو پي ایس ته الریډي پرته وه. دا زموږ سره په دې کې چارجنګ چې دی هغه بالکل کمپلیټ دی. په یو پي ایس باندې موږ دغه 10 امپیر اخلي لکه نور امپیر دا نشي دا کولی. هر کله چې کله تاسو د بیټرۍ چې کوم دی ایډجسټ کوئ چارجنګ یې چې کوئ نو لاوله تاسو په لو بیټرۍ باندې دا چې کوئ چې په لو بیټرۍ زموږ سره د 220 وولټیج نه څومره چارجنګ ورکوي. صحیح شوله. دا زموږ سره اوس بیټري فول ده خو زه سره د دې طریقه تاسو ته درښیم. ګوره ښه طریقې بله دا ده چې کله تاسو بیټري چارج ته کېدی او تاسو ته پته ولګي چې یار زموږ بیټري اوس په چارجنګ کې راغلی برابر شوله دې اندازې ته امپیر به ګورئ چې امپیر بالکل دغه 8 9 امپیر له رالی نو تاسو بیا بیټري کوئ. بل دا زموږ سره د دې په دې سرکټ کې چې کوم د لایټونه دي نو دې لایټونو ته یو ته لیکلی پاور بل ته لیکلی پول بل ته وایي لو. د لو مطلب دا دی چې لکه ستا بیټرۍ ته چارجنګ روان دی لکه ستا سره په بیټرۍ کې زیړ شته دی. صحیح شوله. د پول ته چې کوم پول لیکلی دی چې کله ستا سره بیټري پول شي نو دا پول لایټ به ولګي او دا مین پاور چې کوم دی نو دا هر ټایم لګېدلی هر چې کله ستا سره په دې بیټرۍ کې یا د سپلایي تارونه لکه د سپلایي چې کوم پلس ماینس دي که هغه لګېدلي او که چېرته بجلي پکې چې هر یو چیز پکې نو دا تا ته دا ښایي چې لکه ستا سره پاور شته لکه ستا سره په دې سپلایي کې کرنټ موجود دی بس دا دغه دپاره صحیح شوله. نو ګوره دلته به اوس راشو نه زما سره زه اوس د بیټري په دې ځای باندې ټریپ کوم تاسو بیا خوښه ده چې تاسو په کوم ستاسو سره بیټري غټه وه لکه تاسو بیټرۍ ته دا کېده او فول بیټرۍ باندې به تاسو دې ایډجسټ کوئ. صحیح شوله. د بیټرۍ نه بغیر د دې ایډجسټ چې کوم دی هغه صحیح نه وي. نو تاسو به داسې شی وکئ دا زموږ سره تاسو کتلی شئ دا ایډجسټ دی. ګوره د دې زه ایډجسټ کوم اوس که نه مثلا زه اوس وایم چې یار زه بیټري زما فول شوله زه به دې ځای باندې ټریپ کوم که نه په دې حالات کې نو تاسو به داسې شی وکئ دا په خلار خلار داسې تا وهئ یو سیټه اوکې زموږ سره شنه اشاره چې کوم د هغه ولګېدله چې کوم سیټه مثلا چې کوم سیټه زموږ سره دا پیچ چې کوم عام دی دا ټیټ کېږي نو هغه سیټه د دې چې کوم دی ایډجسټ کېږي چې کوم
ډیله کېږي نو هغه سیټه دی ایډجسټ کوم دی هغه ټایمینګ چې دی هغه سیوا کېږي. لکه تاسو چې زما سره بیټري چې دا هغه زه په ایډجسټ نه غواړم یا په ایډجسټ ډېر غواړم نو تاسو به پیچکس چې کوم سیټه ډیله کېږي که نه یو ډیله کېدو سیټه به تاسو چې داسې راته وهئ د سرکټ ده نو دا د دې سره بیا دغه چې کوم دی هغه سیوا کېږي لکه بیټري لپاره ډېر ټایم چارج ورکوي. صحیح شوله. نو زه اوس غواړم چې زما سره په دې ځای باندې بیټري ټریپ شي نو ګوره ما ټریپ کړه اوس بیا آن کوم هسې تاسو کتلی شئ بیا سره چارجنګ ولګېدو. اوس دلته تاسو کتلی شئ زموږ سره تقریبا امپیر چې کوم دی تقریبا 9.7 امپیر زموږ سره دلته جوړېږي. صحیح شوله. 9 بس تقریبا 10 امپیر زموږ سره دا سپلای خو په نارمل حالات کې وباسي نه آواز کوي نه چې کوم دغه بل چې تاسو دلته 10 امپیر چې کوم د دې خپل 10 امپیر چارج دی نو دا زبردست امپیر دی. خو داسې چې هم کوم سرکټ والا سپلای میلاویږي د هغې 10 امپیر چې کوم 10 امپیر هغه وباسي نو هغه د 5 امپیر چارجینګ ته هم نه رسېږي. صحیح شوله. دې دغه چې کوم دی هغه پاور والا. صحیح شوله. نو زه دا اوس ټریپ کوم په دې باندې کو دې سرکټ طریقه تاسو به هم خیم ګور تاسو په کله ولګوي چې تاسو ته پته ولګي په لو بیټري باندې ایډجسټ نه کوي. صحیح شوله. چې کله تاسو سره بیټري دغه شي نو په تاسو باندې ایډجسټ وکړئ. صحیح شوله. نو ګور تاسو ایډجسټ کوم د دې دا زموږ سره دې ایډجسټ وشو. اوس دا بیټري استعمالوم چې د بیټري کې څومره کمی راغلی چې دا به الریډي بېرته د چارجینګ لیټ چې دی هغه به ولګېږي. صحیح شوله. نو په دغه طریقې سره دی چې کوم د کنیکشن طریقه ده او کوم د ایډجسټ طریقه ده بالکل سمپل اسانه طریقه ده. یو ملګري پوښتنه کړې وه ما په دې باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړې کړې دي خو هغه وایي چې یاره زه په دې نیم پوه شوی مکمل د کنیکشن سره طریقه راته وښایه نو بالکل اولینډه زه ستاسو لپاره داسې ویډیوګانې به ضرور جوړم. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ. چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. الله پامان.